نو په دغه خوب کې ټوپ کو د کټه لاندې ودرېد. اناوی ورته وی چې حنزله ولی خوب کې ویریږي؟ وینا طبیعت خراب شو. وینا څه چلو شو؟ ورته بیبي خوب مې ولید چې ازه چې پچا مې نه ما اپ وینو رنگ د احد په میدان کې ولاړ. ناوی ورته وی چې حنزله ودشه الله بنده دا د وادړو مبه شپه ده دا په زندګۍ کې ډېره د سرور شپې تو سکه. حضرت حنزله ورته فرمایل چې او بیبي په یو زړه کې دوه مینې نه ځي، یا به زتا سره مینه کوم او یا به محمد رسول الله سره. نو ما ستا په مینه باندې د آقا نامدار صلی الله علیه وسلم مینه ته ترجیح ورکړه، تا پرېدم او هغه ته ځم. ناوی ورته وی چې هاي حنزله زه خو پاتې کېږي نه، او یو خبره درته کوم چې ما خو ته پرانا کې لیدلم نه، نو کته لاړې او ولته شهید شوي، نو زه به د قیامت په ورځ تا څنګه پیژنم چې دا زما خاوند دی؟ نو حضرت حنزله خپل لستوڼه وشلولو او ورته وی بیبي د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوڼه شلیدلې نو ابستا خاوند رامنډي میدان تراغه سګوري چې حضرت حنزله رسول الله ولار دی د غشو د تورو پړقار او باران. حضرت حنزله به اختیار سینه واچوله په مرګ او شهید شو. چې شهید شو ورسره خوا کې یو بل پروت ته حضرت زید رضی الله تعالی عنہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کانی په خله مبارکه ولګید او غاښ مبارک مات شو او وینې په روان. حضرت عائشہ او بی بی فاطمه او بو په سره منډې کړې چې د رسول الله د داوینې پاکي. حضرت زید باندې تیرې دین او هغه ورته داسې عائشې ته اشاره وکړه چې لږ غوږ رانږدې کړه څه خبره درته کوم. هغه چې داسې غوږ ورنږدې کړه ورته وی بیبي په دې مې پوه کا چې رسول الله وفات ته او که شهید شوی دی. نو هغه ورته وی چې وفات خو نه دی خو په یو کانی لګېدلې دی او دا غاښ مبارک مات. حضرت زید وی چې پروردګاره کاش چې په هغه کانی چې زما د محبوب غاښ لګېدلې دی خدای زما ټول په مات وې خو چې دا غاښ نه وې مات. خدا بیبي زما آخر وخت دی الوداعی سلګه وامه خو سردار کونین ته به زما اخیری سلام رسای او دا به ورته وې چې زید پسینه سوره په لاره کې پروت دی او تا ته وی چې زما دې په اخیری سلام. حضرت عائشہ چراله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ولم نا وخت و یا رسول الله حضرت حنزلم لاره کې شهید پروت دی او حضرت زیدم په لاره کې شهید کېدو والاو ما ته په وخت کې دا خبره وکړه چې زما اخیری سلام سردار کونین ته وایي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ویني صفا کېدل په ځای پرې خو منډي چې منډي کې چې ورغه نو زید سلګای والے نو د زید سره راوچت کو په خپل پتونه کې چې په پتونه کې خو نو په دې مخ ورته لاس وای الله دا رتبه په امت کې بچاله ملاو شوی و چې د چا سر د سردار کونین په پتون پرو او دا رتبه په امت کې لا چاته ملاو شوی چې د الوداعي سلګو په وخت کې د سردار کونین لاس د چا په مخ ګرځي دا رتبه او د دې انداز او مقدار زدي وخت کې تاسو ته بیانول چرته په دې مقام او په دې رتبه به یا خدای پوهیده یا به په زید پوهیده او یا به په محمد رسول الله. زما عزیزان راغه حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ جنازه اوچته کړه جنازه اوچته کړه جبريل را و یا رسول الله حضرت حنظله تبا غسل نه ورکوي شهیدان ټول د وحد چې دي بے غسل بخخي خو حضرت حنظله تبا الله حکم کړی دی چې ملائکه غسل ورکوي دا د خدای حکم او زد هغه په ډیوټای کې جبرئیل علیه السلام چې د حنظله د غسل ډیوټي بزکوم حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې دا خو شهید ورته د واګړم باش پوا د ستا په مینا کې داسې مستغرقو چې د غسل ته نه دی کتلی او میدان ته را منډه کړي دی وجنه حکم داده چې حنظله ته به غسل ملائکه ورک عزیزانو په دې د علما حضرات پويږي چې حنظله په حدیث کې چې چرته د حنظله ذکر راشي نو التا ور سره دای چې حنظله غسیل الملائکه هغه حنظله چې چاته ملائکو غسل ورکړي زما عزتمندو आवाज وشو الله پاک دې تاسو ټول ته وخی د احد غر داسې یو کنډه وغوندې ده نو پاغي کې صحابه کې نوري رسول الله چې دې طرف نه د دشمن خطر ده تاسو دا کنډاو ساتي لاندې نه شیطان आवाज وکړو چې ان محمدن قد مات رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کړي دا आवाज چې دا आवाज شو صحابه هغه کنډاو پرې هو لاندې راکوش هغه وی چې رسول الله وفات شو اوس مون کنډاونه څل ساتو چې منډه کو چې دی وګور عزیزانو چې دی راکوش حضور علی السلام را پاسه او صحابه ته وی چې تاسو ولې راکوش یو دا مورچم پرې ولې و یا رسول الله مونږ आवाज واورید چې حضور وفات شو قتل کړي دا آیات راغی چې وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ندى محمد عربي مگر یو رسول لے قد خلت من قبله الرسل دینا مخکم ډیر پیغمبران تیر شوی دي د آخري پیغمبر افایماتا او قتلا اے صحابو کدا پیغمبر مرش او قتلا یا قتل کړي شي انقلبتم على اعقابكم نو تاسو بتختی په پوندوان وما محمد الا رسول
न दे मोहम्मद मगर यो रसूल दे यो इंसान दे। अफमाता औ कुतिला कदे मर्श या कतल क्रेश इनकलबतुम अला आकाबिकुम तसब तख्ती मंडे बो है ना। पैगंबर फरमाए सहाबो जमुंग दा जंग औ जिदाल च दे दा जमा द पारा न दे जमुंग जंग दा अल्लाह द पारा दे कज कतल शुमा बतासु जंगी गई औ कज मरशुमन बतासु जंगी गई। ख्याल हमरा अजीजान दा अल्लाह कारूना पे इंसान पूरे मौकूफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंदे शान दागा गुंदे मकाम जगह वफात अगर नियाबत अबू बकर सिद्दीक तो उस पारलेश अगर कार च अल्लाह सरद नबूवत द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नागस्त अगर कार ब्या बेनुबूवत अल्लाह द अबू बकर रा निस्बत न कायम द अबू बकर और द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम और पशान। लेकिन जद दुमरा लोई मकाम खावन ना कम कार खुदा गस्त अगर कार दागा पर मुकाबला के दादना सड़ी न ब्या अगर कार च अल्लाह द अबू बकर ना गस्त अगर कार ब्या अल्लाह द उमर ना गस्त अगर कार च अल्लाह द उमर ना गस्त अगर कार ब्या अल्लाह द उस्मान ना गस्त ब्या कम कार च द उस्मान ना चाहता च प दुनिया की जीरी द जन्नत शिवी प दुनिया के अल्लाह और त जवाब राले गले हो चे उस्मान अता सो जल प जन्नत प बय आगस्ते सो खो ब इबादत कई नु वर्जी बखना ता प बय आगस्ते दे जन्नत स्ता सर जर खरीद मिल्कियत अगर उस्मान च कत्ल करेशो अगर कार अल्लाह ब्याद अली ना आगस्त जमा इज्जतमंद दा अल्लाह निजाम द दिन च दे आप चा पूरे मौकूफ नहीं पचा अंबिया लाड़ा उलमा लारशी नूर पैदाशी नूर लारशी सुलेमान अलैहिस्सलाम द बैतुल मुक़द्दस तामीर शोरो करे तामीर को इजराइल अलैहिस्सलाम और तरागे वे तैयारेगा वे पेरियान और देवान अख्तदी तामीर की गी लग्या वर्तवे चो सुलेमान वक्त दी पूरा दे तो बदासी से और बैतुल मुक़द्दस द खुदाए कोर दे अगेला बब्बुल सुलेमान पैदा की तदामो आड़ की चिजल आर्शमन बैतुल मुक़द्दस तामीर ब खत्म ना अगेला बब्बुल सुलेमान पैदा सुलेमान अलैहिस्सलाम द जन ऐलान दे अमसावर का और सात लाड़ा यौ काल वलाड़ रूह पके नो पेरियान और देवान और तामीर कंप्लीट का काल पस दे रहो गुर्जे दागी त काल पस पता लगे चिदा को काल मल वाला अजीजान ऐस कार द दिन और द खुदाए चिदे पचा पूरे मौकूफ नहीं दा सड़े नहीं दिन बनी दा सड़े नहीं मुल्क बनी दा गलत से द खुदाए निजाम प खुदाए पूरे दा आगा दिन दे चे इंसाना नो द दी दिन खिदमत खुदाए प मारगान करे अलम तर कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील तो उगो रहे पैगंबरा अदातियान खलक बनी आदम नो चे द खुदाए द काबे हिफाजत करे मारगान पिरवले मारगान ब्यादा अव इजाज गुंदे द बंबारा कार को यो काने प मखुका के दो प पंजो आनी उलिदी और पाती चिराओ गोर्दे अति के गार जुड़ की और कपसड़ी रो गोर्दे सड़ी के गार और व्यापार काड़ी द सड़ी नुम लिखे कता सुख्यालु की टोल कुरान डक दे जन्नत बइयो पकी वली बइयो नेरू न बइयो हुरी बइयो गिलमानान बइयो ब्याद गिलमानानो गोया तारीफ च कुरानी करीम कई
نو عجیب و غریب انداز کې یعنی خدای ته څه ضرورت و چې تا ته وایي چې ستا د جنت نوکران چې دي او خادمان چې دي نو به دومره خستای اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا چا د جنت خادمان ته وګوري نو تب دا ګمانو کې چې دا خو ملغلری دي یو د بل د پاسه ټپکیاویږي لګیا یعنی اوس خدای ته څه ضرورت و چې د لکه استاد صاحب راځي زما زیته ملما راځي او تمانه تاسو کې چې جی زیب د خیزه ما او خده بس ما ته دومره ویل پکار او خزه د رضا ضرورت پکې ټول دي اوس تمانه تاسو کې چې جی غسل خانه به پکې او قالین به پکې وي صوفا سیټ به پکې وي او استاد اب اجره نوکران چې دی آباد څنګه پوس پریکړی خو نه دي چرتا وق خو نه دی اوس پلانې چل کته مان دا تاسو نه شروع کې زبرتم چې په آرام کې نه چرانه شي خبر ده استاد یې سره څه کار دی چې وګشته کنيشته پلان الله د قران کریم شفقت ګورا کرم نوازی ګورا غایت احسان ګورا سبا نیرونا بی فیہما عینان تجریان فیہما من کل فاکہۃ زوجان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان او زتاته میزونه بئی پکی کاشوغه چمچی بئی پکی قران د ټولو قلقمه او کړه وجن الجنتین دان د جنت د میوه په داسې نږدې وي چې کته غواړي نو خله ته به درته ونی راوړي عزیزانو دا د الله انتهایی شفقت او مهرباني ده چې دومره تفصیل سره بیان کوي در او مقابل کې جنت کې به د جنت خادمان وحلوا اساور من فضه د جنت خادمانو به کنګڼه چولی د سرو زرو بوغان سپینو زرو بوغان به چولی وسقاهم ربهم شرابا طهورا نو عرض میں داو چې دا څومره تفصیلی بیان چې ده دا د خدای شفقت او مهرباني ده کدا سي تفصیل ته د یو انسان نه تاسو کې په خخته بدیولي نو قسم د الله بندگانو ته دا دغه شفقت او مهرباني ده چې د دومره لوی شان سره درته چې نه ته څوک تاسو کولې شي نو ورته څوک ولي ویلې شي نه ته څوک مؤاخذه کولې شي او داغه سره گویا کې بیا قسم ورته خوري چې دابم پکی دابم پکی دابم پکی داغه مقابل کې جهنم بیا الله دې امان راکړي نار حامیہ لفظ ویل راضی ویل قرآن کریم کی ویل اغا کند توای جہنم کی چې ارا ورځ جهنم هم د دې کند نه او یا کرت امان غواړي ویل اغا کند توای ویل للذین یكتبون بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله ویل کند کې به هغه خلق پراتی چې کوم شی په خپل لاس اولی کی او بیا وی هاذا من عند الله دا د خدای کلام دی لکه د يهودو علماو بچ کول
عزیزانو نن پاغا قهر زمون ملک مخته دی عوامو کې د مؤاخذه ماده نشتا